زه د ټول کلي د مشرانو نه دا ګیله کوم چې د کلي مشرانو د بارایي مولا راضي او ستا په کلي کې ستا د کشر بېعزتي کوي اسلام یو طرف ته که آیا د پښتو روایاتو سره دا مناسب دي؟ دویم نمبر د جرګه د خبرې یو کاغذ ګوري او بل مخ نه ګوري په کار داره چې دا جرګه مال راشي آیا دا جرګه ایسیچول زیو دروغ لیکل وړي بې ثبوتونو بغیر د ګواهانو بې تحقیق خبرې آیا دا انصاف دی دا د پښتو روایاتو سره مناسب دي یا ټولي ګیلې زه د خپلو عوامو نه لرم خدا منم چې عوام ساده لوح دي د بدعتیانو مولانو ګمراه کړي متعلق د لشکرکشۍ فیصله کول او په ما راختل دا قانونا هم جرم دی دا د پښتون په روایاتو کې هم جرم دی الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین د میډیا پسترګ باندې کتونکو ټولو مسلمانانو اهل الحدیثو عوام ورونو او خصوصا زمونږ د کلی حمزاډیر پښتنو مسلمانانو عوامو زما متعلق چې عوامو پمینس کې مولانو کم چغي سوري جوړی کړي دي د دې په حواله مختصر خبرې کوم یو خو یاد ساته عوامو ز عوام طبقه ټوله قابل قدر ګړم زمونږ دی علماو ته دا کم چې بدعتیان دي دی ته دا کپړې دا واسکټونه دا ګاډي دا سہولیات دا ځمکې دا خوراکونه دا پټکی ټول زمونږ دی عوامو اغستی دي دا مولیان ستاسو صدقو ته ناست دي ستاسو سرسایو ته ناست دي ستاسو د خیل اسقاط پیسو ته ناست دي ستاسو سلوختو شومو کلیزو ته ناست دي که تاسو په دې مولانو سرسایې بند کې قسم دي دا په دین دومره مین نه دي چې د امامت هم د تپریدي نو زما دپاره زما د کلي ټول عوام قابل قدر دي او د قدر مطلب دا د ای عوامو ډله پارټي مه کوئ حمزاډیر مولوي صاحب یا دا نور عالمان دا نه ارباب دي خدایان نه دا انبیا دي نه دا صحابه دي دا د معاشري علما دي مونږ قدر کو څوک د گواهانو مخ کې نشي ثابتولی چې دا کمې خبرې ما پسې کیږي چې ما د علماو ته دا ویلي اے عوامو د مولانو خبرې ما اورئ قرآن وی فتبینو تاسو تحقیق کوئ مال رازه زما زیده ته معلوم دی کوم مولا چې زما متعلق کمزوري خبره وکي اے عوام استاسو ذمہ داری د کلک د دیلاس نه نیسه او زما زیت راولې دا مولان ک نران وی اے عوامو دی د پردی کلی مولان را جمع کی او د کلی جرګې ته راغواړي آیا تاسو نه پوهیږئ چې د پردی کلی مولا راځي او زما په کلی کې جرګه کوي او زما بې عزتي کوي اے عوامو سوچ وکړئ دا جنگ زه جوړوم که دا مولا نه جوړوي دا کوم چې د کرایي مولان راغلی دی او زما په کلي کې زما بې عزتي کوي دې کې چې یو مې دی چمغړک کې ونیسو داسې اوچت مې کو دا ټول کلی به وایي چې مفتی صاحب جنگ جوړ کو خو یاد ساتئ عوامو جنگ به هغه مولا جوړ کړي وي کوم مولا چې د بل کلي نه راځي او زما بې عزتي زما په کلي کې کوي زه د ټول کلي د مشرانو نه دا ګیله کوم چې د کلي مشرانو د بارایي مولا راضي او ستا په کلي کې ستا د کشر بېعزتي کوي اسلام یو طرف ته که آیا د پښتو روایاتو سره دا مناسب دي؟ دویم نمبر د جرګه د خبرې یو کاغذ ګوري او بل مخ نه ګوري په کار داره چې دا جرګه مال راشي آیا دا جرګه ایسیچول زیو دروغ لیکل وړي بې ثبوتونو بغیر د ګواهانو بې تحقیق خبرې آیا دا انصاف دی دا د پښتو روایاتو سره مناسب دي یا ټولي ګیلې زه د خپلو عوامو نه لرم خدا منم چې عوام ساده لوح دي د بدعتیانو مولانو ګمراه کړي دي فلهذا عوام طبقه اغي دي هوښیار شي دا مولان د ما سره کېنئ زه په امن طریقې سره دې ته خبرې کوم یا د ما د دې ځای ته وغواړي یا د دا زما ځای ته راوغواړي زما په کومه خبره چې ما سره اختلاف د ایمان دی تیر کې دی چې ستا سرسایي خوري دی چې ستا هیلې اسقاط کې پیسو باندې جګړې کوي او ټولې جیب کې اچوي دی چې ستا د سلوختې او د شومې خیرات کې حاضر دی
دی چې ستا د مړي جامو د مړي پټکي ته ناست دی دی چې ستا د سرسایو پیسو ته ناست دی دی ستا په دین تاله غیرت ولې نه کوي چې راشي او مفتي صاحب سره کینې او دا دین مسله حل کړي پته لګي دا صرف شور جوړي الحمدلله زما غیرت عوام ولیدو یو مولا پس کور ته لړم او زم به د الله په فضل خپل ګیلم ته کوم او ما سره چې کم اختلاف د مخې ته دی راوړي نو یو خبره مې دا ده چې عوام ویښ شي دا مولان دا خالص شر جوړولو والا دي فساد جوړولو والا دي دا زمونږ او ستاسو په منځ کې د خیر والا نه دي عوام ویښ شي دا علما زه د خپل کلی د ټولو علماو ته وایم چې ایمان تیر کې زما په کومه خبره مو ما سره اختلاف دی زه جنگ نه کوم شر نه کوم یا مې وغواړئ او یا زما ځای ته راشئ بس هر لوی وړو کې راتلی شئ چې کومه مسله مې غلطه ده راځئ په قرآن حدیث باندې به حل کړو پاتې شو دا ځینې خلک زما متعلق دا وایي چې لشکرکشي پې وکړئ یاد ساته زه د کلي که دا جرګه وي او که دا انفرادي رایې وي زما متعلق د لشکرکشۍ فیصله کول او په ما راختل دا قانونا هم جرم دی دا د پښتون په روایاتو کې هم جرم دی زما د قسم وي زما تعلق د اهل الحدیث سره دی زه داسې بې سوکه او بې تپوسه سړی نه یم کیدای شي زما په وهلو زما په بېعزتۍ ډېر خلک تاسو نه زما تپوس وکړي د الله په فضل دا ظالمانه فیصله دی واپس شي او که کم سړي ته زه څه نه وایم خو کم لاس چې ما پسې راوګد شو انشاءالله هغه لاس زه ماتولی شم او د خپل ځان تپوس کولی شم دا قسمه جرګې او فیصلې دې واپس کړي شي دې کې د کلي هم تاوان دی دې کې د قوم هم تاوان دی او زه سرکاري طبقې ته هم وایم چې زما په حق کې داسې فیصلې کیږي دا خلک قانون په لاس کې اخلي پکار دا ده چې حکومت په دې خبرو ایکشن والي او دې ظالمانه فیصلې ته زموږ عوام تیار نه کی پاتې شو زما موقف نو عوام واورئ زه قرآن د الله کتاب منم زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث او رسول الله علیه السلام د تمام دنیا د مولانو او د پاټیانو نه اوچت ګڼم او د رسول الله مرتبه او مقام سره په مخلوق کې هیڅوک نه شریک کوم د الله او د الله د رسول نه بعد صحابه کرام د دین حقیقی او صحیح وارثان او ترجمانان ګڼم سلف صالحین او احترام کوم څلور ائمه مجتهدین چې دي تاسو صرف یو امام ابو حنیفه منئ زه د ټولو احترام په ځان کوم تاسو یو امام ابو حنیفه منئ نه امام شافعي برداشت کوئ او نه امام مالک نه امام احمد بن حنبل نو تاسو ظلم کوئ زیاتی کوي او زه د ټولو خیال ساتم هو الله او د الله رسول سره څوک نه برابروم دا مې عقیده ده قرآن دیر سپاره د الله کلام منم هم دې قبلې ته مخکوم منځونه کوم او خپل هره مسله د قرآن او د حدیث نه ثابتوم او دا مولیان قسم پر رب دی چې میدان قایم شي تاسو ووینئ دی خپل عقیده او خپل عمل د قرآن او د حدیث نه نشي ثابتولی ها د مولانو د کتابونو د تنظیمونو د پاټونه بیا ثابتوي زما د ټولو خبرو مطلب دا دی چې د پردي کلي مولیان دی زموږ د کلي په جرګو کې کار نه ساتي دویم درخواست میں د کلی مشرانو ته د بادر سید باچا محمد شیر کاکا سبزلی کاکا خان لالا دی دارنګ دا نور مشران زریداد بای او قابل قدر چې څومره مشران دي دا نور خو زه څه کشماره ممنه دا زموږ د کلی ذمہ دار مشران دي عمر شاه کاکا شو دا زموږ د کلی مشران دي او دې ته زه دا وایم چې دا مولان ما سره کېنوي په شیشه د دې خلکو خبرې مه منئ دا زموږ او ستاسو منځ کې لرېوالی پیدا کوي ما باچا صاحب دي سره او د مشرانو سره خبرې وکړې هغې ټول ډېر خوشحاله شو ما ته وایي چې مفتي صاحب موږ په دې پوهېږو چې ته پرامن سړی په لحاظه عوامو ویښ شئ دا مه وایئ چې مونږ نه پوهېږو یاره دا مولان دي نه جنت ته چې به څنګه مولان ځي داسې به عوام هم ځي جهنم نه چې څنګه مولان ځان بچ کوي داسې به عوام هم ځان بچ کوي دا ستاسو دین دی په دې نه خلاصېږئ چې مونږ نه پوهېږو ځان پوهه کې وګورئ چې قرآن حدیث چا سره دی او پارټي او فرقه او جماعتونه او تنظیمونه چا سره دي وګورئ قرآن حدیث چا سره دي حق چا سره دی ځکه په حقه نه ومنو دا ټول کلي زما خلاف راجمع کیږي ولې د باطل یو نښه دا ده چې خپلو کې به سل پارټۍ خو د حق پرست خلاف تمام باطل یو وي نن دا زما باطل زما خلاف یو د ای عوامو څه وخت بعد به ډېر خلک د قرآن د حدیث زموږ ملګري خو تاسو به ارمان کوئ کلک ننګ او غیرتو کې زه د قرآن او د حدیث دا یم
کلک د قرآن او د حدیث په ملګرتیا کې ودرېږئ کني الله به م ذلیل او رسوا کړي. ما سره هېڅ څوک څه نشي کولی د الله په فضل. ما سره داسې لوی رب دی چې هغه فیصله وکړي نو هغه د حتی مقابلې دپاره بیا توتکر کې استعمالوي. تاسو وګورئ ابرهه یې څنګه هلاک کو. څوک زما څه نشي کولی. زه د خلکو نه او د حالاتو نه یریږم خو په تاسو یریږم چې د قرآن د حدیث دشمني به م تباه کړي. قرآن حدیث ته تسلیم شه. مولان د خپل ووټ په مخه اغستی دي. د مولانو ووټ زما په خبرو باندې خرابېږي. مولا وایي چې ما له ووټ مه خرابوه د خپل ووټ غم وړی. عوام یاسې په منځ کې دل کوي. دې مولا ته وایه وایه دا ستا د دین مسله د خپله مفتي صاحب سره کښېنې. دا مې د خیر خبرې وکړې. په کار ده چې خلک یې په سړه سینه باندې واوري او سوچ پې وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.